د وزیرستان کله قائم شو، یعنی د موجوده وزیرستان شمالي او جنوبي کله جوړ شول، د دې نه مخکې د دې علاقې څه نوم و، په دې باندې کم قومونه آباد وو، د دې قومونو په خپل منځ کې څه رشتې دي، وزیر، مسعود، داوړ، ورمړ، بیټني او دوتانی او سلیمان خیل چې کوم په د جنوبي او شمالي وزیرستان کې پراته دي. او په فاټا کې د وزیرستان په نوم چې کومه علاقه د جنوبي او شمالي د دې څه اهمیت ته، ولې دومره اهمیت ورکوي، د انګریزانو په دور کې هم ورکولو، او د دې څه اهمیت ته جي؟ د ټولو نه اول خو جي تاسو ډیره مننه مهرباني چې زه مو بیا راوغوښتله، موقع مو راکړه چې وزیرستان باندې خبرې وکړو. وزیرستان تاریخ خو ډیر زوړ ده، خو دا وزیرستان په ډیر زړې زمانې راسې دغه علاقې ته ویلی سي دره کرم ټوچي او دره ګومل او شاته پکتیا خوست پکتیکا. دې خطې ته له ډېرې وخت زړې زمانې راسې وزیرستان ویل کېدله. وزیرستان اول په تاریخ او په کتابو کې خو هلته دغه علاقې نام وزیرستان خو نه و، خو د علاقې اهمیت ته توره پیاوړتو هلته ښکاره سوه چې کله سکندر اعظم راغلی. سکندر اعظم دور شروع کېږي 323 جای واخله 1315 اویا یا شپېته پورې قبل مسیح. سکندر اعظم چې راغلی دلته په د وزیرستان رزمک کې اسکندریه د په نامه باندې الکسندریا یو پیلر غوندې مینار غوندې جوړ کړی ده. دغه بلش غوندې هغه وکړو، بیا ځو وزیرستان دا یایي چې د سکندر اعظم به چې چرې تلای که نه، ده به کومه علاقه فتح کوله، ده به کور ته خط لږلی. څوک یایي چې مور یې وه، څوک یایي چې هلته بل هوښیار سړی و، خو بهرحال بعضې تاریخو زیات لیکلي دي چې ده به مور ته دا لیکل چې ما اوس دا علاقه فتح کړه، دې نه ووته دې نه ووته. دا چې دلته دغه وزیرستان ته راغلی یا د پښتنو وطن ته راغلی، دا شخص ولی مخ ته نه سوی تلای. نو مور خط پسې راواستولی چې ده ورته خو ډېرې شپې وسوې تا خط نه ده راغلی، څه وه ده ور ولیکله چې زه داسې علاقې خلکو شخص وایم چې مخ ته لار نه راکوي. نو هغې ورته وویل چې ته دلته چېرې ښځې او ماشومانو یې څه پوښتنه وکړه که نه، هغه ما ته راواستوه چې بیا زه به ښه مشوره درکړم. نو دا د رزمک چې دلته په دا غونډي کښېنستی و، دا لاندې خړې شي، یوه ښځه یو وړوکی زړکی تلای، یوه زړکي به زړله، مور به څه کوله، یا بیا به پاته سوله. نو ده سپیانو ته ویل چې ورسو د زړکیه ده ښځه راوله. هغه وړوکی یو ښځه چې راوستل، هغې ته یې ویل چې دا ماشوم ته ولې څه کوې، دا یې زاړي تا سره نه چې څه وجه ده. ویل دا یایي چې ما پلار یونانیانو مړ کړی ده، زه داسې نه درومه، زه به یونانیان وزنم، خو زه ورته یم چې ته اوس وړوکی چې ستر څه یې، بیا به یې پلار بدل اخلي. نو سکندر دغه خبره مور ته ولیکله، هغه مشوره ورکړه چې دا علاقه پرېږده، په دې مه ورځه، واپس په شیا لاړ شه. دی بیا په شیا لاړی او دغسې د هندوکش په ذریعه راغلی، دا لاره باندې دا موجوده پېښور والا لار، جلال آباد والا، او داسې لاړی هندوستان فتح کړه. چې هندوستان یې فتح کړی، واپس لی بیا په دې علاقې نه راتلی، بیا له دغه لاړی د بلوچو په علاقې په ایران باندې ووته، یونان ته لاړی، دې علاقې یې توبه وایستله چې بیا نه درځم. نو دغه علاقې خو له سکندر اعظم دوره سې تورې او شامیړتو او پټکای او دا هر شی وخت په وخت یې کړي دي. بیا دا ټول وزیرستان، دا ټوله ایریا چې ده، دې بیا زیات اهمیت بایزید روشان انصاري په زمانه جوړ سوله. بایزید روشان انصاري خو بنیادي د 1515 بیا 14مې صدۍ سړی ده. دا تاریخ چې داسې لیکي چې دا د بایزید روشان مور د کانیګورم ورمړه وه، او د ده پلار چې و شیخ نور محمد عبدالله غالبا اوس یې نوم رانه هېر سوله، ده به کاروبار کولی او دو له هندوستانه به تله افغانستان ته، دا کاروبار یې کولی. هغې زمانې چې کوم خچر او اوښان و، د مغولو فوجیانو د دغو جلندر خلکو د انصاریانو په کندهار کې بېعزتي وکړله، او بېعزتي یې ښځو ته
هغه لکه د نن سبا خلک یې تلاشیانې اخیستلې جی نو د شغه چونکې هغه پښتنو وینه وه دا لک یای چې بعضې تاریخ لیکي چې دا اتو کالو بعضې لیکي چې 1200 کالو و دا بایزید باندې دا خبره ډېره بده ولګېدله ادو چې هغه تجارتي سفر ختم کړلی دی چې جلندر ته راغلی ده ول زه به له مغولو بدل اخلم نو هلته خپلې علاقې په جلندر شي د خلکو سره مشورې وکړلې خو هغه دته څه معلوم نه سولو دی راغلی ممګانو ته وزیرستان ته او وزیرستان شي بیا د کنیګرم شي آباد سولای د پیر طریقت جوړ کړه غارو شي به عبادتونه به کوله چیلې به کولې دوه ادب عدالت ورمړو شي بیا وکړه وزیرستان شي وکړه او د بیا د دلته بیا هندستان شي اکبر بادشاہ راغلی و د چې روشانیت تاریخ شروع کولای د په عمر سړی و او اکبر ته حکمرانی ډیره په کم عمر ملاو سوی و نو په دا زمانہ باندې اکبر د هندستان بادشاہ او مغول نو د یو پښتو نوې رسم الخط ټول خود نو لیکل د 14 نوې حروف تهجی الفابet د پښتو تور کړ چې د موږ نن زی او غاف او رړی استعمال و د نون او دوام دا چې د یو کتاب لیکل خیر البیان دغه وزیرستان جزیات لهجه دغه د وزیرستان واپس اکبر بادشاہ د په مقابله شه ل دلی ځخه پیر بابا مخلق ورته یا اغه اخود دروازه مرته یای دا سړی لا غجی راواسته ولا واغه د پزید باندې کتاب لیکل مخزن اسلام او دا دواړه یو بل سره زید و هغه د مغولو حمایت کوله او بایزید روشان انصاری چې بیا پر روشانیت تحریک باندې مشهور شو بایزید روشان د مغولو خلاف و نو د فتوا ورکړه چې پښتنو باندې د مغولو حکومت ناجایز ده او دا سه دا جنگونه کېدل او اخیری د پېښور سیمه د جلاله د ثوابې دوی علاقو شه د اخیری په 1515 یا 15 شاوخوا کې قدرتی مرګ باندې مړ سولای دا اخیری یو زوی او جلاله واغه مغول مړ کړل بعضی تاریخ په خپلم په دیګه جلال آباد چې موجوده جلال آباد دی د کې مړ سولای خو د قبر د درې ورته بدل سولای اچھا ولې چې مغول انعام پیښه و کچا مستد بایزید مړ یا زمده راکړل هغه ته انعام ورکو نو دای چې وفات سولای امریدانو ته پته ولګی دا بیا لغجی وېسته بل چې اخر د قبر نه معلوم سولای او یو زوی پاته واغه څوک یې افریدیانو ته لاړل څوک یې بنگشو ته لاړل خو دغه سي د ټول خاندان نسل په دروشانیت تحریک شي مغولو خلاف په جنگو شي ختم سولای لده سره د وزیرستان اهمیت راغله په نقشه باندې خلکو ته غسول چې دا تحریک کوم له دغه شری سو پښتو اول کتاب خیر البیان هم له دغه راوتله د 15مه شپږمه صدۍ شي رسم الخط او د ډیره خبري وسولې نو دغه سي د وزیرستان اهمیت په تاریخ شي په پښتنو شي زیات سول بیا دا وزیرستان تل اتل سوا 92 شي چې کله دا لیکه جوړه سوله ډیورند والا جوړه سوله وزیرستان په اتل سوا څلور اتیا پورې د انګريز لاندې نه و سندمن فارورډ پالیسی او سندمن یو سړی او میجر و هغه د ټول بلوچستان سین فتح کړی او ترجوبه پورې هغه سره یو بیروکریټ و هغه بروس نومېدل نو هغه بروس راغله وزیرستان ته په دغه راوسته ولای چې ډیر کامیاب بیروکریټ و پولیټیکل ایجنټ جوړ کړل او هغه اول واره 1394 وزیرستان تقسیم کړل ناس وزیرستان او صوت وزیرستان دا بیٹنو او د شرانو علاقې جن جلا کړل د علاقې ته اف ار ول فرنټیر ریجن قبایلی علاقہ دا په 1394 دا هغه پولیټیکل ایجنټ بروس وکړل دغه سه په دا ګومل په اخیری په څرمه کې شور سر پراته دي سلیمان خیل دوتانیان دا وزیرستان په حقوق باندې هغه سه نکړ ورګاډه چې څنګه انګريزانو دغه وزیرو مسعود ته ملکۍ ورکړی ورمړو ته پیرانو ته هغه سه 2-3 حصے 92 سره او د هغه دا هغه هم دا سه و چې د انګريزانو بعد بیا هم وزیر مسعود خدل ته په خص ولا بیٹنی په خص ولا خدا سلیمان خیل دوتانیان دغه سه جیپسی نومیز خانه بدوش وتلا راتلبه دا په زمي دوبي بلاتله وصل ډیر دریا راځي پښ
ګومل بره لاړ شي او بیا په زمي لاندې لاړ شي په دوبي باندې لاړ شي او د هغو تعداد ډیر کم ده هغو سره د ګلکچ علاقه ده دغه بعد بیا د وزیر شوی شي د 1892 بعد چې کومه دو فاټه جوړه کړله هغه فاټه ټوله د مځکې پیمایش چې دو وکړه دا 2,200 یا 8 کیلومتر سپیر مربع میل وا تقریبا 27 تقریبا 2,000 مربع کیلومتر وا صحیح په دیش د وزیرستان نو ځکه چې دا 1,515 وا ټول وزیرستان وخت ټیم شي وزیرستان چې د برټانیا وزیر مسعود دا ټول شامل و چې نارت ساوث لانه و جوړ بیا چې دغه 394 چې د نارت ساوث جوړ سولا دا اف ار جن جلا کړل نو 5,500 کیلومتر علاقہ د ساوث وزیرستان سولا 4,200 مربع کیلومتر دا د شمالي وزیرستان سولا او د بیٹانو 1,200 مربع کیلومتر سولا د شریانانو 1,500 کیلومتر سولا شرانیان بیا در بیٹانو زیات علاقہ ده خو پختیم شه د شرانیان د جوب ولا چې دی دا هم په دغه قبایلی شکل چې دغه مزه کوي وا یعنی که اوس ته بیل کې کنه خو څه جوب ته واړی ده اچھا د 1,500 شه د جوب لاسته د غړې د دواړه علاقہ دغه 1,500 مربع کیلومتر ا قبایلی چې نوې تقسیم کېدلای د علاقې سره جوړېدلې په نارت وزیرستان کې ټولو زیات وزیر دي وزیر بعد دور دي د وړو لاندې بیا بنوچي شوري چې بنوچي علاقہ خو ریاست ته سیټل ده او ساوث وزیرستان چې بیا وزیر ډیر دي وزیر بعد بیا مسعود ډیر دي مسعود بعد بیا ورمړه پیران کنيګورم بیٹنی خو ټول بیٹنی دي بیٹنو سره لږ ډیر شیخان ستدا ګرنۍ والا هو نور ټول بیٹنی پراته دي او شرانیان سره اوسپرانی ستا او هریپال ور سره ستا بابړ ور سره ستا خو شرانیان په ټولو شي په خپل علاقې کې شرانیان ډیر دي اوس دو یای چې دا وزیر لکه دا وزیر چې موږ خو چې دانن دو وزیر ورته یای دا کم شجرانه سب چې پښتنو معلوم دي په معلوم شجرانه سب چې دا دو کرلانی جره باسي کرلان جهه چې دا کرلانی اولاد د کرنان او کرنال چې بیا را باسي چې یو کاکای و یا کاکای و یا کترای و او لاغه چې بیا سلیمان را باسي سلیمان جلان دی بیا وزیر را باسي او وزیر ته بیا دو زمن ور کوي چې یو لالای و یو خضرای و ادو لیکي چې خضرای چې دا لالای چې دا بیا اولاد و خدا لالی خپل زمن و هغه د افغانستان په د جلال آباد ننګرهار تور بوره دغه علاقې چې کم خلک دي دا دغه لالی نسل ده د لالی والا ته الته خلک لیلو وزیر یای لیلو وزیر خو الته هغه د شیرزاد ډیر دي دا په د شیرزاد ورګټ سول د لالی نسل شیرزاد د لیلو وزیر د تور بوره ننګرهار چې پراته دي دا دغه خلک دي دا اصلا وزیر دي دا دایلوري چې بیا راغله چې د موږ اوس وزیرستان شي پراته دي دا بیا دوی یی چې خضرا او خضری بیا دو زمن ولالا یا خو وسوله لدی بیا لاندې را باسي چې دا هغه ته راغله د خضری یو زوی مبارک و یو محمود و یو موسی و ادا موسی چې دا ډیر درویش سړی او بزرګ سړی و هغه لوجه دوه درویش خیل وزیر مویل کیږي او هغه نه بیا دا عثمان زای احمد زای او دا وستول وزیر سول د موسی نیکه کبه په شمالي او په جنوبي دواړه تر هغه افر بنو پورې بنو علاقې پورې او دا چې دی دا ټول وزیر سول د موسی نیکه خو وس قبر په بیرمل شده دا غواله مبارک والا نسل شهید دا چې دا ټول ګربز او ګربز وس خوست پکتیکا اغلوري پراته دي دا او دا محمود زوی بیا جوړ کی چې محمود یو زوی واغه مسعود بیا علی زیا بیلوزیا شمن خیل دغه سیدا وزیر مسعود شجره نسب په کتابو شې بیانې خدا ټکای چې دا تاریخي طور دا وزیر نه ده د موږ پښتو شی اوس استعمالي تاسو وزیر مسعود بیٹنی ورمنې ټول استعمالي چې جیرول غور زور نظر ورته قتل
هوښیار او دا په دې علاقو کې بیا د نور پښتانه د جیر ټکی نسی بللای هغه جیر ته زیر ویل موږ جیرک ورته دو ورته زیرک سړای دا نو دا وجیر چې ښه ورو ورو راتلای وجیر عجیم په زیم لیکلای نه سولای عظیم عجیم سره پرونونسنس شیش ادایګي شي خبر تکولای تکلیف کولای نو اسانتیا پر خلکو ویلي کله و وزیر کړل نو دغه سي دا ټکه وزیر راوته اصلا دا وزیر دا وزیر دا وزیر نه بیا دا لاندې مبارک محمود دا هغه راوته ګوربز مسعود ته سرخ وزیر دا وزیر بیا سليمان دا بالکل صحیح اوس بیا په زړو کتابو شدا سي لیکلي دي چې دا وجیرو چې دا اصلي علاقہ بیرمل یا شوال و کوم چې په موجوده وزیرستان جنوبي وزیرستان شي دا د زوړ دو پوخ جې دغه و دلته چې سبکتګین الپتګین او محمود غزنوی د غزنوی ډایناسټي غزنوی دور حکومت جوړ سولای نو دا په 1400 عیسوي خبره کوم د پوره د غزنوی سلطنت ختم سولای غزنه ختم سولای دا غزنه چې ختم کېدل له دې سره سره د پښتنو قبيلو تعداد هم ډیر سولای او دا ورو ورو سره ایډېدل دا موجوده چې کوم وانه دا یا د سپین دا یی چې د علاقې وړاندې ده مروت دلته بعد مروت سره په څنګه دی لوري چې اوس کوم مسعود پراته دي پاس سر خو نه غو د لاندې دلته بیٹنی و بیٹنو چې ور اغلوري دا ګربز و بیا دغه قبایلی تعداد ډیرېدل وخت ډیرېدل امزکه خوراک ضرورت پاره په یو بل سره ورتله مروت لاندې راغله مروت ګندپور او میاخیل مخته بوتله دو پس شاته بیٹنی راغله بیٹنو پس شاته مسعود راغله یو بل مخش سره کول مروت په نیازی ورغله نیازی تر دریاب اغلوري پورې کړلای پنجاب ته لاړ او وزیر او مسعود او ګربز یو تل خپل منځ وېستلای بیا الته وزیر نور پس هغه کړهغه اغلوري افغانستان خوسته ور واړول نو دغه څه په د 1400 صدۍ کې دا بیا مزکه دا قبيلو د وجود پوخ سوچ تر وسه پورې دا خو بل دا چې بیا وزیرستان چې کله دا ساوث وزیرستان جوړ سو نارت وزیرستان جوړ سو یعنی تا ولا خبره ته ترازرمه چې دی اهمیت ولې دومره زیات تاریخ اول دور خو دی وزیرستان اهمیت دغه راتلک سره چې سکندر اعظم راغلی یاغه جنگ د رودات چې پیش سول بیا دا هغه والا بایزید روشان دور چې راغلی دلته خو بیا وزیر مسعود دا ورمړه د اشکارا وزیرستان او هرڅ شیو بل بیا دا مولا پونده والا دور راغلی مولا پونده د 1380 1914 والا دور د والا انګريز دور دا مې چې دا بروسم په دغه زمانه له هغه د زمدای ته چې هغه راغلی هغه په دا وزیرستان شي جنوبي وزیرستان شي کمیونیکیشن هغه وڅ کمیونیکیشن او تارونه مارونه سړک پلونه به جوړول نو مسعود ورغله کمپنۍ والا سرکاري ملازمي 15 کسان ونیول څوک یې مړ کړ څوک یې نیولې و هغه انګريز سرکار خپس ولای دا مسعود ته ټولو ته چې دا سړی مستپلاس راکاو نو لدغه جهاد د مولا پونده تحریک شوري سولای د انګريز د عمل خلاف او د پخپله د تیرا یو مولا و هغه د مرید یو قسم او د قادری طریقت سلسله والا منون کې سړایو مولا پیوندہ ها نو بیا انګريزانو سره جنگونه او انګريزانو سره وزیر مسعود مشهور جنگ د تنګي والا شعور تنګي والا غوس په دې شډیر انګريزان مړ کړل میجران کرنیلانه پکې مړ کړل خو اخر انګريز مسعود سره دا فیصله وکړه چې دا کومه ملکه یا د اثر رسوخه د مرات او دا سیدا د مولا پونده دورم تیر سره بیا په 1915 او بیا په 1917 پورې 47 خو دا دور بیا ختم شو خو تر 47 نه پورې د اپی پاکیر حاجی میرزا علی خان توریخیل وزیر د نارت وزیرستان دغه ولا تحریک بیا شوري سولای هغه وزیرستان خو که نارت خو وزیرستان هغه به چې داسې شوري سولای چې وا هندو جن کوي وا
هغه مسلمان اسوله واده یې وکړله په هغې باندې انګریز سرکار هغه مسلمان ونیولی چې ته به دا واپس کوې نو په هغې باندې حاجي میرزلی خان ته خلک ورغله او حاجي میرزلی خان دغسې سټینډ واخیستلی او د انګریز خلاف سولی او بیا هغې جنکۍ واده چې ښه دا کیسه شروع سوه دا جنګونه سوله او انګریز ډېر سخت شنې تنګ و خو اخر دا چې پاکستان جوړ سولی دا جهاد ختم سولی او حاجي میرزلی خان په 1960 وفات سولی نو دا بل مشهور سړی و یوه بله واقعه درته بیان کوم په دا کتابو چې چېرې څوک ذکر کوي نه لکه تیر پروګرام چې ما درته ویلي وي چې دا موږ منځ پښتنو څه تورې شمرتیا شملې چیږې کړي دي که نه دا دالې ورې خلک ډېر بیانوي نه په افغانستان چې سیول وار شروع سولی غازي امان الله خان باده په کوم سن کې دي غازي امان الله خان د افغانستان 1921 دور سړی ده نو هغه مولا شور بازار هغه بیا جلا تاریخ ته اوس تاریخ ته خو موږ راځو چې موږ مقصد وزیرستان ده نو دلته په افغانستان چې د حبیب الله خان دورم راځي عنایت خان هم راځي بیا بچه سکه راځي یو تاجک او هغه په 1911 جنوري میاشتې چې د کابل تخت نیسي دا بچه سکه به دته ویل دا بچه سکاو مشکیزه مشک والا سړی د هغه زوی کنده خپل نام حبیب الله خان کلاکانی و د کلاکانی تاجک یو سب برانچ د پلار امین الله کلاکانی و ادب په د شاهي محل شي اوبو ورکول بیا داسې ورو ورو لکه نو کار چې تاسو سره تعلق جوړ مخکې زمانه کې او اکور له سره تعلق کوم بالکل صحیح انور محلي څه شونه ډیر وس چپټر ده نو دا نادر شاه د عنایت خان تر بور دا نادر شاه په دغه خلکو پښتنو باندې وګرځیدل خو چا ملاتړ سره ونه کړل دا نادر خان راغله دلته دا اوس چې د موږ وزیرستان ورته یایو دغه وزیرستان ته راغله په دغه وزیرستان په وزیر مسعود بیٹنی ورمړ پیران ادا ګندپور په دو علاقو باندې یو ملاو د دیری بازار شه د پونده بازار شه ورته جماعت دنا مولانا اسماعیل و سو حضرت اسماعیل ورته لیکي دغه ډیر اثر وپی په دې علاقې باندې دا خلک مرکز ول او لدغه جیجه وزیر مسعود ورمړ بیٹنی اګندپور دا نادر خان سره لاړل او جنوري 1911 سے بچه سکه حکومت نیولای و او 13 اکتوبر 1911 سے بچه سکه په کابل شمړ کړل تقریبا 9-10 مهینه او دا د پښتنو حکومت بیا دغه هغه نادر خان بیا نادر شاه سولای دته حواله کړل او بیا د دوه خلکو هغه مننه شکریا ادا کړه چې مړی په وخړلې دا خلک بیا راغله وزیرستان ته نو په دا تاریخ کې دا مسعود ډیر تعریف هم سوی دا چې دا مسعود چې دی کینګ میکر دی دا کینګ میکر بنیادی دا وجوهات دغه دی چې وزیرستان چې کوم تحریک تلای وکنه هغه جرنیلی چې هغه مسعود په غاړه و د لشکر جرنیلی د مسعود په غاړه و ورسره دا ټول مرګري و دا ټول په تاریخ کې لیکلي دي ګندپورم لیکلای دا خو جرنیلی مسعود په غاړه و د مسعود کینګ میکر هم سول بل انګريز سره ډیره مقابله کړې و انګريز سره ډیر ټف ټایم ور کړی و انګريزانو د مسعود پر یو ټکی استعمال کړی دا فارمیډیبل واریر جنگ چې ډیر خوفناک دي په جنگ شدا خلک ډیر خوفناک دي داسې لیونی غونه حمله در باندې کوي مسعود پر د انګريزانو په تاریخ کې دا جنگجو ټکی فارمیډیبل واریر کینګ میکر تھرون میکرز دا ټکی وزیرستان خلکو پر استعمال شوی دي خو لبد مرغه د وزیرستان دا تاریخ د لوري چرته خاص څوک ستاینه نه کوي ښکارا کوي نه بیا دا چې دا ارشای جوړ سولګنه هغه تیر هغه چې ما درته ویلی هغه ډیورن په دا ټک شي مړ کړلای دا اوس چې دا چرګانو چوک دا هغه زمانه چې دا ډیورن کرخه کړي هغه هم دلته مرسولای خو هغه چرته ذکر د پاوړتوب د دې علاقې چا ځغ مغنه د کړه مطلب د وزیرستان خلک اوس موږ راځو ورمړو ته